د پاکستان مرکزی حکومت د سپریم کورټ د جج مظاهر علي نقوي او د پنجاب د پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی ترمنځ په ټولنیزو رسنیو د رسوا شوو ټلیفوني خبرو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د سینیئر جج قاضي فایزا په مشرۍ 3 کسیزه قضایي کمیشن جوړ کړی دی. د بلوچستان او اسلام آباد های کورټونو مشران قاضیان به هم د دې کمیشن غړي وي. پاکستانی رسنۍ وایي چې یاد کمیشن ته دنده سپارل شوې ده چې د پنجاب د پخوانی وزیر اعلی او د یو وکیل ترمنځ د هغه رسوا شوو ټلیفوني خبرو پلټنه هم وکړي چې پکې پرویز الهی د خپل خوښې د جج په عدالت کې د مقدمې د ښودلو خبره کوي. په دې رستو کې د سپریم کورټ د جج جسټس مظاهر علي نقوي د یو مبینه آډیو مخې ته راغلی وه چې پکې نوموړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صدر او د پنجاب مخکنی وزیر اعلی چودري پرویز الهی سره د یوې قضیې په اړوند خبرې کوي. دغه آډیو رسوا کېدو نه وروسته پاکستان بار کونسل بیا سپریم جوډیشل کونسل ته شکایت کړي او دغه آډیو ټیپ د پلټنو غوښتنه یې کړې وه. نوموړي جج خلاف له دې وړاندې هم د مسلم لیگ نون ګوند د وکیلانو د اتحادیې یو مشر میا داود هم سپریم جوډیشل کونسل ته دغه رنګ شکایتونه کړي وو. د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د مارچ په میاشت کې د یوې اورېدنې په مخال ویلي وو چې سپریم کورټ آئینی اداره ده، خو د آډیو ټیپونو یا د مبینه ریکارډ غږیز پیغامونو د لارې بدنامول کیږي. پاکستان کې پرستو کې زیاتره د سیاسي ګوندونو د مشرانو ټیپونه مخې ته راغلي دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400